نو کله چې نبی علیہ السلام د خوب نه راپاڅېده نو چې وی کتل په هغه ملا مبارکه باندې د نبی علیہ السلام چاپونه جوړ شوي نو صحابو نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې د الله رسوله ته خو د دوانو جهانو سردارې گویا د دې دوانو د دنیا او د آخرت د دوانو بادشاہي او زندگی دې داسې ده چې په بدن باندې پوره کپړم نه لري او بستره دې دومره سخته ده چې د هغې چاپونه ستا په نازک او نبوت والا ملا باندې اوزي نو د الله رسوله ته امر وکړه چې تا دپاره د ریخمو بستره جوړه کړو نبی علیہ السلام مبارک ورته وکتل و جواب کې ورته وفرمایل وی کن فی الدنیا نبی علیہ السلام صحابو ته وفرمایل وی په دنیا کې داسې اوسېږه کأنک غریب گویا چې ته ناشنای او عابر سبیل یا تیریدونکې د لارې مسافر په دنیا کې څنګه چې مسافر ځان سره کډ او سامان نه ګرځي بسترې نه ګرځي بی کټ او ډبل بیټ نه ګرځي هغه ته پته ده چې مسافر یم دغه رنګ انسان هم په دا دنیا کې مسافر دی او صحابو ته وفرمایل چې صحابو دا زندگی خو تیریږي دا به زه په ریخمو په بستره کې سملم لیکن یو محل به داسې دی چې هغې ته زما روانګي کېږي هغې کې بستره نه چلیږي بیا به خورو ته زما د خورو بستره کې به بیا پروت یم نو پرېږده چې دنیا کې د خورو د پاسه پروت یم لاندې به هم خورو کې پروت یم بستره نه چلیږي زما محترم نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل یا حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي چې داسې شی سره تاسو دغه مه کوئ محبت مه کوئ چې تاسو د دین نه بې رغبته کوئ او دنیا ته رغبت جوړیږي یو بزرګ ته چا ووی حضرت وی بیړۍ دې غرقه شوه کشتۍ دې غرقه شوه نو هغه ورته جواب کې ووی الحمدلله بیا لږ ساعت بعد بیا راغی وی حضرت هغه خبره دروغ وجي چا دروغ دغه کړو نو حضرت بیا وی الحمدلله هغه مریدانو ته تپوس وکړو حضرت تا خو په غرقېدو باندې الحمدلله ووی او په راپیدا کېدو باندې دې الحمدلله ووی دا ولې هغې پرېږده دا خبرې نو دا مریدان خو لږ دغې هغې چېرته پرېښودی حضرت البوی هغه ورته وي په لومبي ځل چې زما بیړۍ غرقه شوه نو ما خپل زړه ته توجه وکړه چې په دنیا پسې خو خفه نه دی الن کې غټه کشتۍ وه د ما محترمو چې لکه د یو انسان دې دور کې یوټانګ غرق شي یوټانګ په 2-3 کروڑه روپۍ باندې کېږي چاته وي چې بی یوټانګ دی غرق شه بی یوټانګ نه دی غرق زه ټول خپله غرق شوم خو لیکن د هغې عقیده وګوره وی ما چې خپل زړه ته وکتل زما زړه کې څه خفګان نو ما وی الحمدلله الله شکر دی چې د دنیا رغبت پکې نشته وی دوباره بیا راته تاسو ووی چې حضرت کشتۍ پیدا شوه بیا ما زړه ته توجه وکړه نو څه خوشحالي پکې نه وه چې کشتۍ را پیدا شوه نو بیا مې ووی الحمدلله چې نه د دنیا پتلو باندې او نه د دنیا په راتلو باندې زما زړه کې څه محبت او زما زړه کې څه دغه پیدا نشي د ما محترم او د دنیا زندگی د زما محترمو یا رسول سلام علیکہ یا